امام مالک رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرگ عالم دین د مسلک خاون تیر شوی دی. د یو ځل په خوب کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو. نو پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو چې زه به کله مرم، زما مرګ به کله وي. نو پیغمبر علیه السلام ورته د لاس په اشاره باندې دا 5 ګوتې مخامخ کړې. صرف دومره د 5 ګوتو اشاره یې ورته وکړله او دی د خوب را بیدار شو. نو امام مالک رحمت الله علیه پریشان دی چې پیغمبر علیه السلام نه مې په خوب کې تپوسو کو چې کله مرم، نو 5 ګوتې راته مخامخ کړې. نو د دې 5 ګوتو نه څه مراد دی؟ 5 منټه دي، 5 ورځې دي، 5 میاشتې دي، 5 کالې څه دي؟ د 5 ګوتو نه څه مراد؟ په دغه زمانه کې یو بهترین عالم د خوبونو تعبیرونو عالمو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه خبر شو چې امام مالک رحمت الله علیه دا خوب لیدلی دی، اوس په پریشان دی. هغه ورته د خوب تعبیر ورکړ. د دینه مراد 5 منټه، 5 ورځې یا 5 میاشتې یا کلونه نه دي، بلکې دې کې اشاره د قرآن یو آیت مبارک ته ده. یو 5 سیزونه چې د هغې علم صرف الله تعالی ته بل هیچ چاته هم نشته.